وګورئ دا سپینه ږیره دا خو څه ناروا عمل نه دی. لیکن محبوب علیہ السلام فرمائی غیر الشیبہ ولا تشبہ بالیہود. دا سپینی ږیرې تا تغییر ورکئ، نکریزه پې ولګوئ. ولا تشبهوا بالیهود، د یهودو مشابهت مه کوئ، ځکه یهودیان چې ږیرې پرېږدي نو سپینه یې پرېږدي. یا امتیانو تاسو نکریزه ورکئ چې فرق مو وشي. نو که چا وس کېږي و خدمت یې سر ته رسولی شي مستحب عمل دی، لازمي عمل نه دی. او نه په سپینه ږیره څوک یهودي کېږي. خو د رسول الله مبارک مقصد دا دی چې زما دا امت په ټکي ټکي کې دا د یهودو مخالف ښکاره شي، چې نه په لباس کې، نه په ږیره کې، نه په عمل کې، په یو شي کې دا د یهودو نصرانیانو په شان نه وي. دا یو ځان ته هیئت ولري، یو ځان ته شکل ولري.